السلام علیکم زه ستاسو ورور میاسید علي د چارباغ تحصیلي چارباغ نه زموږ سره نن دلته کې ایاز ایسچو صاحب په تحصیلي چارباغ تاڼه کې کوم چې هغوی اسلحه نیول ده پایکري پیټري او یو نور دي ملزمان زموږ سره اوسئ چې موږ تاسو ته نن هغه هرڅه جي وښیو جي هغوی ملزمان هم نیولي دي او د هغې سره چې کوم اسلحه او مخامخ ته جي هغه تاسو د مخې دي چې په دې کې ورې پټري دي او 15 تماچې دي د هغې سره د 30 بور او د 9 mm کارتوس هم دي او د هغې سره چې کوم دي جي نو د ریپیټري دي د دې ریپیټر او کارتوس ورسره هم دي جي موږ به دلته کې وسو د دې متعلقه ایسچو صاحب نه کوم چې عزیز الرحمن دی د دې سره به موږ خبرې کوو د دې نه به موږ د دې په باره کې معلومات کوو جي زموږ سره اوسئ بری شو دلګي او دا دې دا غړې کنه دا څنګه لګي خانه جوړک تي نشي کنه ته ته وایې چې لا اصلي ولا شو دا ولا ورک بشي دا ولا کو دا تاسو کومه ته ورته وای کنه Esa era bas دا څو بیلې دا کم ټوپکو نمبر سره دي دا دې یو دا راوړو چې نه خورته معمولی راکوم معمولی کار 17 ته یو 17 سره بل یو او ټول شارټ دی سره او بیا ټول 17 4602 بس نشته गाड़ी तो देना सो कना اوس بسنګ چې کوي ستو طریقه راګه ایسچو صاحب دا واقعیا څه ټایم وشو جي او په کوم ځای کې وشو جي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د دې متعلق ما څه اطلاع وا جی چې د یو موټر روان دی ګولډن کلر موټر دی جی او په هغې کې اسلحه ده جی مونږ د دغې په دغه باندې د تاڼې فرنټ ته جی ناکبندي وکړله د خپل سټاف را سره ټول موجود و جی او دا موټر راغی چې دا ګلاب نومې کس چې دی جی دا مدر او راکوزم کو او چې ده ته مې چې ډیګۍ کولاو کړه شاته ډیګۍ کولاو کړه جی په دې سپینه بورۍ کې ښه جی په دې سپینه بورۍ کې په دې کې اسلحه بنده وه چې د هغې تفصیل دا دی چې دا دې مخې ته پرته دی چې دا ریپیټري دي ریپیټري دي جی او داسې ورسره دغه چارجري دي جی او دا خالي شپېلۍ دي دا جی جی او د دې نه علاوه دا پستول دي دوه 9 mm دي او دا درې چې دي دا 30 بور دی او جی دا یو سره کالتس دي دا د برابر کالتس دي دا د دې اسلحې نور سامان دی او دا مختلف جاجري دي او په دې حالات پیش نظر مته څنګه نن هم د دې باره کې زموږ ډي سي میټینګ کړی و افسرانو سره مته چې لکه دا موږ د خپل افسرانو په برکت او د خپل سټاف په برکت باندې موږ الله پاک دا کامیابي راکړله او ان شاء الله موږ به نور هم کوشش کوو چې دغه شان د دې ملک او د دې خپلې ضلعې د دې د حفاظت لپاره موږ ښه مراعات دي موږ ته موږ ښه د دې نه موږ تنهاګانې یو چې موږ له پکار دی چې موږ خپله ډیوټي ښه په حسن طریقې سره وکړو او ان شاء الله نور به مزید هم کوشش کوو چې موږ دغه شان دا کوم حالات چې دا دي دا غله دي او دا دي او هغه دي او د هغې لپاره خلک دا ټوپکې په دکانونو کې دا کوي چې دا دي موږ نیولي دي نو انشاءالله موږ به نور هم کوشش کوو چې دوی کې
مونږ ښه پروګرس وکړو جی او د دې قوم دپاره د دې ملک دپاره مونږ په هر ټایم خپل په خدمت کې یو صحیح. چېرې مونږ داسې څوک زموږ د ملک ته داخل نه شي چې زموږ د امن خراب کړي زموږ د خراب کړي صحیح. نو مونږ 24 غنټې په ډیوټي یو او ان شاء الله مزید کوشش به نور هم کوو صحیح اشو صاحب دا واقعیا څه ټایم وشوه او تاسو ته دا انفارمیشن څه ټایم راغلی او دا کسان څوک دي دا تقریبا 5 بجې وي حاجی 5 بجې 5 بجې وي مازیګر 15 بجې وي مازدیګر تاسو 15 بجې وي. او تاسو خپل چیک پوسټ باندې دا ناکبندي کړو کنه بل دا چیک به ورته خپل ولاړ د دانې پرنټ ته خطانه پرنټ تاسو دا کړی و حاجی ډیر شکریا ډیر مننه جی خدای پامان ناظرینو تاسو وکړو چې زمونږ سره دلته کې ایاز ایسچو صاحب بیان نه کوم ته او وی چې هوی دا اسلحه د تانی مخ ته کوم نیول وا چې کوم متعلقه کسانو هغه خو تاسو ته خو ولهم او اسلام خو چې بده کې وری پټری دي او دوه نه نیم تما چوي او درې چې کوم دي هغه پدې کې 30 بور تما چوي چې دغه سره کلتوس هم او بارابور کالتوس چې کوم دی هغه تاسو ولدل د ریپیټرو او د هغه ناظرینو د شپې دلته کې چې کوم واقعاګانی کیږي او د شپې چې کوم هغه ویغله راوتلی یو افواده یا میبي چې پرېشا باندې وي نه هغه د پاره خلک لګیا دي او ځانه د تماچو ته ګوري نه چې اصلي وي او که دیستی وي خو بس ځانې علي نو دا هم داوا کوي دا سړی چې یاره زه یو دکاندار یم او ما دا راوړي خو د حالانکې د دوی سره داسې یو روډ پرمټ یا داسې قسم څه شی ورسره نه چې هغوی د دې د اجازت یا د دې د هغه شي دپاره دوی کړي وي جي نو متعلقه کسان د مطلوبه نامعلومو کسانو د دوی چې کوم خپل سورس ایجنسیانې دي د هغوی د طرفه دوی ته دغه راغلی و چې را دلته کې اسلحه را روانه ده دوی په هغه انفارمیشن باندې ولګېدو او دوی ناکابندي وکړه او د هغې سره دوی دا کسان نه ونیو او په ما یې اسلحه کم اسلحه او کارتوس چې هغه هم راونیول ناظرینو زمونږ پروګرام زمونږ سوات نیوز چینل ډېر زیات سبسکرایب کوئ او لایک کوئ جی خپل قربان یاسید علي ته اجازت ورکوئ د الله په امان